औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मिंगवरा तेवरगरा पेंडे इस्लामाबाद अस्वाता شپږ سو روپو کې 100 روپے کو کور کې ټول خبره کوي وای 100 کله وای دا گاډ ورته بس وردا وا لا اله الا الله محمد رسول الله. کور ته دی بوزم او چوله درته لګوم. کوم کور کې ګیس راځي نو ستا لاس او زمونږ مرای ده. مونږ هم غریب خلک یو، مونږ ته یو لار وښیي چې مونږ په کومه لاړ شو. کور ته هم د شرمدار سره نشو تللی. ما ورته وشو کور ته نشم تللی. قسم دې کړی نه قسم مې نه دی کړی. قسم مه کوه ګورې غرق به بس سر جی سینجی نشته او پټرول کې واره نه کې بس دلته ناس یو. دا ډریوران دي مطلب دا دی دې کاري زیاتوي زه یې ولې له کوم ځای نه راوړم. کله چې بچی نه هر شي سړی بیا هر څه ته لاس اچي. والله چې په دې ولاړ جنګلو هم دله ورخېږم چې بچي مې نه هر دي. دی اولس جنگ د نیمې ډوډۍ دی او ستا جنگ د اقتدار دی. دا رکشې به کله کور ودروي اوس بس دا خانجي وس کې اوس نه ضرورت دی چې بس وې درو د کاربوریټر کې دونه زور شته چې دا پټرول او دا برداشت کی دا خرچ نشي برداشت کولی. سینجه د باندې سره ستاسو ډېرو مرګو رکشې کور ډېر ودرولي خان ډېر زیات ودرولي. چاره اوستي نو هغه خو هم کمیس ورلې تفریخي نو ځکه چې درازو غپ صحیح دوم د سیده خان جنگ جګړه دې پکې کړه په سورج ډېر خانجي ډېر هم پکې وکي سو پیسې نه ور کوي او دا پانګې سمې چولې دا واره نه کوي. تا غو د 500 تصویر اخیستې خو د ګرانې مقابله بس سبا کې کانجو بس ګرانه ګرانی نه پاره کې خو بس کې کنه څنګه وخت تیریږي کني تیریږي. بس شکر الحمدلله بس لږ گزاره کیږي په دې وخت کې خو سم نه کیږي لا فلحال نه جی. او تل تک سره گاډي ماړو دا گاډو سرلې مالې راولو جی. او یو ځل 500 ورا غواز وک کنه منګورا تیورګرا پنده اسلامآباد اسواتا اچھا ولاس سواتا اچھا ولاس سورلې راځي یاره جی بس کم تر دا نه تاسو کوم کنه ځان په خرابې خوشه نو سورلې راځي یاره جی کم تر راځي جی. ها جی او دا سینجی خو په ټوډیانو کې خلکو لګولي په جیلای کې خلکو لګولي یار سکی دی خو پټرول لیجی سنجان څوک لگا چینا نو تاسو سره هغه سورلې هغه کری منی چې کوم تاسو یاره یو نه منی یو نه نیم نه منی جی. ها جی کار خراب شوی کار خراب شوی څه چلو کو دا راته وای یاره بدا اوس حکومت طویل فکاری جی موږ سره تعاون کی. ها جی څنګه تعاون کی دا ورته وای نن موقع ده بس موږ ته د غریبانو لپاره امدادو کی دغه کی ورته غزارو کی ساده سړی کولیو کی ساده سړی کنه. ها خلک داسې کی دا تصویر اوچتي کی وزیر اعلی صاحب په خوده بشو ګره پتا بشي ادا اوس وته وای وزیر اعلی صاحب خوده بشي او پتا بشي دا دغه کاردان وزیر اعلی صاحب مطلب ادارې چې بلا وظیفي کړي د کوچو فینارې کړي نو بسر سوسوځي نو غرض دا دی چې دا ساده ولسته والله د دې به سحر پاسې دو سار مانی چې کله کور ته ځي چې بچي نه رودنی شي. دا د نیمې ډوډۍ جنگ دی نور ولس اس نه غواړي. وزیر اعلی صاحب ضرور په غور هوزو کې څه پوزیشن دی بچي تک بچي کم عمر لاسه د چوکړې کني نه جی څو عمر دی 13 سال 13 سال سبق نه رکشا چلے د سوره مدیر راځي دا یو 3 هفته وش نو څنګه سب حالات خدي حالات څنګه خریاله د 300 روپو کې 100 روپے کو کور کې ټول خبره کوي وای 100 کله وای دا گاډ ورته بس وردا وا واره نه کې سنجان باندې پټرول هم باندې نه څنګه حکومت جوړ کړی دی
نو بچې ستا د ګټې وټې نور څوک نشته پلار نور پلار مې شته هغه هم رشکه چلی ورشه خپله کپله دی خپله مې بچې عمر دې هم کم دی نو سبق ولې نه وی سبق مې دماغ کې نه کېني ځاله در باندې اسانه کې بچې نو سینجي خو نشته نو بیا دا پانګیز کې چلو فانګیس کې چل دا تو خو ډېر منونه نه دی دا فانګیس او کنه دې کې څونه راځي 1 کیلو یو کیلو بس تاسو څونه کیلومتر کوي یو د 300 روپۍ کېږي بیا چې 300 روپۍ کوم بیا یو نیم سلو په ګیس واچوم نور ځان ته کوم یو دونه چوله ده د کور ده د چې را چوله د خپل کچن نه رئیس نو بیبي به مو ته ویلي چې زویا خو د یوړه اوس په پخلی پسې کو د خپل غریبین او د نستې نظر شم موږ به د سس جړا کو دا وړي وړي خبرې ډېرې غټې دي خو که چا سره اړوي زاله د افغانستان کا بچې ښه غني 14 کلم ماشونو چې بهر رکشا چلی نظام که غریبی نه وي او نستی نه وي نو د رکشې ته به کېناستنه جی قربان وایه یوسف جان لالا داسې کار دی چې یو خو مونږ دي مزدوریانو ته نه پرېږدي کله کچرو روډ بند کی کله صدر بند کی بل طرف ته سنجیانې بندي کی مونږ هم غریب خلک یو مونږ ته د یو لار وښیي چې مونږ په کمه لاړ شو تاسو پروګرامونه هم کوئ چې غلا ولې کې شوکه ولې کې دا خلک به اخر هم دې ته مجبوریږي دا خلک به اخره کې مړ هم کوي غلا هم کوي هر څه به کوي هم د دې وجه څوک دي هم دا زمونږ حکمرانان دي د دې نه به څوک تپوس کوي د دې نه به څوک هم تپوس نشته په پاکستان کې ولې چې مونږ غریب خلک یو زمونږ مثال د ماشي د مچ ته چې لکه د جولا په جاله کې گیر شو بس دی راشي دی ورانه کې او دی زی او مونږ پکې گیر یو دا ملک زمونږ دی او مونږ پکې غرق او تباہ او دی به تختی دی به اخر هم تختی ته رکشا پسې چلے پانګیز باندې چلو جی دا لګرو وایا دا سدي وي خلک وخت راته روشن وایا پانګیز باندې هم قدام حکومت اورې دا کنه نو بس غر کې ها خود غر کې جی نو سوګونو جی کور کې د نن سبا 2,000 روپۍ تروړه ده دا خدا چې نه کېږي زموږ مال د خدای رونم دی پلارم د مورم د خزم د بچیم دی ګرانه نه دا چې مونږ 2 ورځې چوټي وکړو په 3 ورځ امرو جیب کې 10 روپۍ نه نو خامخا سلار خو بکون دا فانګیس کار کوي کنه پانګیز 2,500 روپۍ کیلو دی د 2,500 روپو د 1,000 روپو پانګیس وخو بیا مونږ ته 1,200 روپۍ بیا چرته دیاړي پاتې کېږي حاجي صاحب څنګه پیسې څونه ورکړې پسو یې راوستې 200 نو ګرانی شوی دا کارزانی شوی ګران شوی دی ګرانی شوی ګران هو گیا اچھا تاسو هم ریټونه خو بس کیجو لیدو بزاو چې کیجو نیم سه غریبی نه خپل سوچ کاونه په دونی سره غره حکومت دا غي زور موږ زور خو عوام لري موږ زور نه لري کنه زور خو عوام لري موږ د پرون جلوس موږ مجي مهرباني کې سنجي دا پینځلو د میکور تیری کې جیب کې در پیسې نه ویني بس مجبورې د لاسه مې چې کم دی امیګې سو لګولو څه دی لګو پامیګیس مو لګولو په 270 روپے کیلو ګیس راکې په کبوتر چوک کې 270 باندې او دا حکومت ته پته ولګي چې کار خو روان دی نو بیا نو بس بیا هغه غوړ کې ځارځان کې موږ په 200 سره گزارې کوو دا بخښو بوله په 200 روپے راوستو پیسې نه ورکول بخښو بول ته ګورو دیږي دا ګوره څونه پیسې ته 200 روپے مې دی واغ شي نو څو ګلا خپل وای دا 200 روپے $200 دا السعودية تاسو ټول ویګنو والے نو دلته څنګه نور ته ټول ناس یې سر جی سنجي نشته او پېټرول کې واره نه کې بس دلته ناس یو او سر نه ناس خو یو خبره تکون خپه نشه داسې ناس خو نه کوي کنه جی سر نو سبا کوي بس سر سبا کو نو مزدوري نه جی سر چې سنجي نشته مزدوري خو که تاسو کول خو ته ویګن کې ناس جی سر نو چې مزدوري نشته ځکه خو نور ته ناس یې کنه نو دا وخت پسنګ پاس کې بس سر سو وایم کاکا جی زه ته ویم تاسو ټول دې خدای غرق نه کوي امين کې امين لوډو بم ځانته خوا لډو کوي لډو سر لډو ته جوړ لګړي نو بس سر جوړی کو خو بس هغه واس نشته نو وای کاکا جی تاسو چلے جوړ کو ویګن چلو جی نو ویګن ته ولې نه بس انجن نشته دی جی تاسو چلے دم ویګن تاسو خپه ولې خپه بدی چې مزدوریان نشته دی ځوانه بچیم دی هغه غواړي دلته راځو بس بیا واپس ځو نو تاسو په دې کې د فانګیس هغه پروګرام جوړ کړی نو چې هغه باندې پیسې راځي او مالکانانو سره پیسې نشته دا په پېټرول ورې نه چلای د پېټرول خو 400 روپو خوري جی هغه واره نه کوي واره نه کوي کاکا جی تاسو کې زه کلندر کوم جی تم سره بس
بس څوک چې بس کارونه نه دلته راشو ګاډي له چې کارونه نه بس دلته کینو ناست یو بس څوک بیا واپس داسې 12 یوه بجه کور ته واپس لاړ شو تشتو بچي هغوی خو غواړي هغوی خو موږ لی راوړه چې نه نو کوم ځای نه بیا والا راوړې کارونه نشته مهنګۍ ډېره ده هر څه ګران دي څوک غریب سړی هر سړی جاړي دا مونږ خپل هم دا ګوره جاړو بال بچهدار یو کوم ځای نه راوړو ته پکې لکه سوارلی نه چې زم ډرایور یم ډرایور تم ډرایور او جی ښه دا ډرایور خو ستا غوندې کې چپ چپ نیمه جوړ سوارلی څه به کوې سر جی نو بس سوارلی اکثر پریشر کی کنه لکه چپ چپی تم ویګن چل او جی ولاړ دی او جی نو نیک ته بس وې نیک بس دغه ګاډي ودرولې 15 شپږ ګاډي جی بس نو تا چې دا گاډي به څو ورځې به ته مزدوري نه کوې بس دغه پراته یو جی بس راش ساره واپس ځو ما غرمې ته بس ته څه چلې سب جانا زم کلندر کلندر سره ویگن سره کلندر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خود کنڈکٹر ہوں سر ایف ایس سی تعلیم بھی کی ہے ایک ہفتہ میں نے باڈی میکر کے ساتھ کام کیا نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ټیکسي چلوم صاحب او جی دغل دا ولاړ دی بس د نیکانو وس نه کېږي پټرول لینې خراب شي انجن شته نه صاحب نه تاسو ټول لا گاډي ودرې دا خو ډېره ګران شي کور کې خو ماشوم غواړي ګرانه خو سر جی بس څوک والله ته اسانه ده د مور به بلډ پریشر وي زوی ته به انتظاري زوی به خالي لاس راشي صاحب د پلار به د ګردو تکلیفي زوی ته به انتظاري زوی به تش لاس راشي صاحب په دې وطن کې د ډرایور سره ژوند دی او بیا د کلندر سره ژوند دی صاحب ټول ورځ چې دا چغې ووی یو نیمه ډوډۍ ترلاسه کړي صاحب زه یو ځل بیا وایم حکمرانانو ته چې د دې اولس جنګ د نیمې ډوډۍ دی او ستا جنګ د اقتدار دی څومره فرق دی چېرته په تبخي او سوځېدلې ډوډۍ او چېرته ستا د اقتدار محلونه کله چې دا فرق هم دغه شانتي بیا خلک وایي د دین انقلاب جوړیږي نو موږ وایو دا نور انقلابونه خو په دې وطن کې نه راځي خو هغسې نه چې دا ټول ازار راجمع شي هم بیا پې الله څه ایکشن وانلي د دې نه مخکې حکمرانانو ته یو خاص دی چې دا د رزق اډې مه بندوئ غریب سره دغه نیمه ډوډۍ ده دا تې ماله الله در باندې احسان وکړي چې سویل غواړي او ویل دا غواړم چې د غریب نم تپوس پکار دی چې هغه ټاټکي مار نم که صرف د دغه پیسهدار نه تپوس پکار دی د خدای نه ویریږه د خدای نه که ته مال حال ورکوې چې دا د بېنظیري مال دی او دا د پلانکي مال دی نو دا غریب ته ته نه ورکوې دا هغه چا ته ورکوې چې هغه سره ستا دیني دا غریب دې تباه کړه خدای قرآن ته وګوره چې دا څه دې وکړه دا دې وکړه باقي م پایا کې پرېږده چې دا خپلې غریبي کوو نن په 2,500 روپۍ غوړولی شو دا به اخر خوري څوک دا به د کم ځای نه دا خلک راځي او دا باندې او دا به خوري زه په ټاټکي مزدوري کوم زه کولی شم دا پیدا کولی شم د غریب نه تپوس نشته صرف د مالدار تپوس دی مالدار خو په ارام ناست دی هغه مالوالی بس ناست دی اوس هم ورته رسي دا چې اوس د دې ډریورانو دا ډریوران دي مطلب دا دی دې کاري زیاتوي زه یې ولې د کوم ځای نه راوړم زه ورته څه ویم پولیس ما په لار کې ولاړ دی دې خوا کېږه چېرته شه هغه ته هغې والي د دې به هم درته ویم داسې نه چې ظلمکاره سړی خدای ته وګوره دا څه مطلب دی الله دې خوشحاله کړه ته مې ولیدې په دې دغه مغه کې دې ګورم په دې خپله خو را سره موبایل نشته خو هغه 400 کې چې هغه لور مړه وه هغه بیان مې دې اورېدلو رکشا ته چلی څه عمر دی 14 کاله څونه مودې راسې چلی 2 کالونه پولیس دې تنګی نه شو ولې نه تنګی مې نو ته ورته څه وې بیا زه ورته وایم د غریب یم د پلار یم بیمار دی بیا هم پرېږدي کله هم بوځي کله هم پرېږدي نو پرچه دله درکوي شو او جی بیا هم پرچه درکوي او پلار دی بیمار دی او جی نور څوک نشته نشته اوس دا سی ان جي ګرانه شو نو پټرول کې چلی نه سر جی سی ان جي کې دغه پانګیس کې فانګیس 14 کال عمر دی او جی سویل غواړي دی داسې ګاډه چا پټ کړی چې هغه راته راپیدا شي دا باندې څه چل شوی دی داسې ګاډه هغه رانه چا پټ کړو 19 ماډل ګاډه موږ چې بس هغه راپیدا شي ستا موبایل شته بچي موبایل د پلار مې شته تو وایي نمبر راته یاد دی 0233 92 223 دا نمبر می تاسو سره شریک په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ او 14 کلن دا ماشوم
پکار چې په دې ټیم کې دی په سکول کې په دې چنګچه کې نه دا منظر موږ حکمرانو ته کېدو چې زمونږ واړه بچیان زمونږ د غېږ واړه دا د 1400 کالو څه بچیان دي دا اوس مزدوري کوي رکشې چلي او رکشې چلو ډېر ګران کار دی د وخت حکمران دی دا صحرایات ساتي چې د مستقبل ته اخره تلی چاواله دی اوس پوزیشن سره اداره ته وایا پوزیشن خو ډیر ډون دی جبه کې تاوانې نه قسم په خدای او کور ته هم د شرم در سره نشو تللی ما تاسو شو کور ته نشم تللی کور کې پیسې غواړي موږ ته پیسې شته نه دی خو سترګې را پټې کړي کور نه موږ چې دا سنجي دوه پس کولاو شنو بس لاند بخښي نه قسم په خدای چې تو تروړه په 2700 ته ورسېده دا به موږ بس کو موږ 50 روپۍ سیوا کو موږ 50 روپۍ 50 نه سلام واره نه کوي چې پټرول کې سیوا کوي په ایمان کړه واره انت ما سکند پټرول ستا په مخ کې چوم او بوزم بس مال او بچت راکېته کور ته چې لزه واړه سو واړه خو بس موبایل مم ته بند کړی دی او کنه لاند خراب دی نه ډیر لاند خراب دی نو کوروادار سره خبرې کی نو موبایل مې بند کړی دی نو او کور له بیزتی مشته خو بس چل بکونو قرض مربره چا نه لو مطلب د پټرول سینجی ډیر خراب په ایمان چې بس د مستثار مې د خبره کوله چې لاند ډیر خراب دی خو دې رحم وکړي نو چې چې د حالات دا سکړي چې په خپل وطن کې د دوبه مسافر بالکل او نور مې پس سینجی کولو شو غي پر نه زما کوړ او بالکل قسم دې کړی نه قسم مې نه دی قسم مې کو غره غرق پښې سینجی په کولو شي کولو بش ان شاء الله کولو بش او دا څه شه دی دا کلندر ذکر دا ډرایور دی لا خان دي پکې خوشاله جاسینګ دا خو مړی کیم خان دي سرجی مړی کیم خان دي ته مړی کیم هم ته خان دي په ایمان خبره خاندو خبره خو ټیک ده نه دا تا دا کم انجکټر لګوري چې تبس خان دی ورا خان یاره بس دا غوډه د خبرو ور خاندو چې کوړه نه زو ته دا اړې منشي څنګه چل او جی دی بلال کوچ بنیر منشي نو حالات خو خراب دي رسوالې شتم نو سب ته الله دې ربانه خصوصي رحم وکي بس مشرانو ته بدقه وایو جی چې ډېر مشکلات جوړ کړي راته زمونږ د گاډو د پټرول تقریبا 12000 روپۍ خرچه ده او د یو طرف نه چې سورلې ویسو نو 7.5 چالانې جوړیږي او داغه طرف نه تش راتلې نشي سورلو ته خډيره پریشانی ده موږ ډرایورانو ته چې کوم ډرایوران دی وي زموږ تقریبا واته ګاډي په دغه خاطر پاتې شوې دي سورلې نشته سورلې ولې نشته نو سورلې په دغه خاطر نشته چې مهنګای دی وا بل چې کوم د چا ټوټه کارونه او ضرورت به ورمنډه به والا غیم بس اوس چرته مشتو افتو ته دوه تاړولې ضرورت چې چرته په قلاره به وکم که چرته پیخه مې وشول لاړ بشم اوس غزینو کریم سیوا شوی دا پټرول خرچم سیوا ده که سیوا کری چانه خلی هم ظلم دی دا سوکي کوي سوکي نه کوي سوکي کولای شي زمونږ مګه خپل کرایا ده تم سور سپینی وزیر اعلی سی هم سور سپین دی الله زم بس ورشه مړه حسن چې په حسن ورشي نو سبته جوړ شي راځه په وزیر اعلی سی بورا نو وزیر اعلی سی درخواست دغه ده قسم دې لکه اسم نه دي خو غریب سړی خودکشي ته جوړ کړی دی دومره حد پورې لګا دا حالت سخت شوی دي زبرته یم قسم دې زمونږ داسې ډرایوران دي چې هغوی دلته ټریپ ولګي اقا د اړي مزدوري د هغوی د بچو وي په ذات د خدای مې د قسم دوی مورز د ډرایوران نه دي راغلي په بونیر کې ولاړ دي ولې خو دغه د سنجي د وجه د پټرولو د وجه چې 1000 روپۍ د دې انا جانه د گاډي خرچ شي او هغه دغه طرف نه یو سورلی نه راوړي د دې طرف نه ولزه پورا ول 1000 روپۍ چالانه مرګم هم 3000 روپۍ د رجب تاوانی دي یو आवाज چتول پکار دی یو आवाज د سنجي خلاف بچی مې نه هر دی پردې ډرایور یم دا انجکټر دی وړم او راوړم زما د کې پی کې ګیس دی په ما باندې بند کړی دی زما د صوبې پیداوار دی ما باندې بند کړی دی وزیر اعلی زه ورته د مدینې په ریاست یې موږ نه ووټ اخیستی دی د مدینې په ریاست کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته انصاف ورکولو د ظلم لاسونه به یې ماتول نن دی په موږ باندې ګیس بند کړی د دنیا ډرایوران دي دغلته ناست دي رشکو والا دلته دا وګورئ جي د دې نه تپوس وکړئ والله جی یوسف جان لالا زمونږ آواز به ته رسې خامخا به دې ته خامخا به یې رسې نشته سینجي صحیح ده جی سینجي دې را باندې بنده کا لا اله الا الله محمد رسول الله کور ته دې بوزم او چوله درته لګوم که مونږ کور کې م ګیس راځي نو ستا لاس او زمونږ مرۍ ده دې مونږ سره په کم قانون ظلم کوي یار زمونږ ګناه څه ده د دې پاکستان اوسېدونکي یو ولې اخر داسې ولې کوي دی وایي وفاق بنده کړې ده
چلته مونږ پرون لاړو سوري پل ته هم دا بکسې پلینکو چې بوتلې ده په 144 را باندې یوسف جان بی لګولې ده ده په 144 ته به وایې که چې مونږ چېرته دې ډریورانو 302 ګانې کړي دي چې پمپ ته دې هم نه پرېږدي ډي سي ګرځي لګیا دی پمپ سیل که بی مونږ له هغه سي انجي نه راکوي یو خبره ستا په چینل باندې دې ته کوم که چېرې زه یو ځل نهار شم والله وزیر اعلی چې ستا ده په ژوند هم زه هر څه وصول کړم والله زما یوسف جان بی زړه جاړي قسم په خدای بس دا آواز ورته ورسه ورته یې مه کوه داسې وایي دا ګلاب که د دې خلکو نه تپوس وکړه ته یو بله ورځ را سره چې 2 زنانه ناستې وي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي زما خاوند رکشه چلی بچې صحیح ده وایي زه منم چې پټرول بند دي وایي چې زما خاوند رکشه نن وایي په کور کې ودرولې خو مړی شی مونږ سره کره نشته ما ورته 200 روپۍ پرېښوې زه خیر دی مورې وایي زه منم بچې وایي زما سړی وګټي نو مونږ له یې راوړي نو چې زما سړی ونه ګټي مونږ له به یې څه راوړي وایي یو 15,000 خیرې په دې پسې وکړي والله قسم دی که د نیشنل پارټۍ حکومت کې مونږ سره داسې ظلم او ستم شوی لکه دا دې چې راغستی دی مړ د 10 کالو نه تاسو په دغه اسمبلو کې ناست یئ او لګیا په مونږ باندې فوټبال کوئ زما د جیب زما د دیاړۍ نه ته په اسمبلۍ کې ناست یې ټکس باندې دغه اسمبلي چلیږي لګیا دی اخر ولې مونږ سره څه کوئ مونږ چېرته د هندوستان نه راغلي زه یو خبره درته کوم وزیر اعلی د یوسف جان لالا په دغه چینل یې درته وایم چې خلک غلا ته او ډاکوانو ته یې مه جوړوئ هم بیا یې سچوم هم ستا ته هم ویم یوسف جان لالا ته بیا ګرځي وایي یاره چې دا قتل او ډاکه او شوکه وکړه کله چې بچي نه هر شي که نه کله چې بچي نه هر شي سړی بیا هر څه ته لاس اچي والله چې په دې ولاړو جنګلو هم درله ورخېږم چې بچي مې نه هر دي زوی درته ښیم سر یې په دغه ځای کې څښا دی 15 ډاکټرانو له مې بوتلو او وایي دې ته څه انفیکشن دی زه پردی ډریور یم چا ته وچاړم یوسف جانه هر ځای کې دې اواز اوچت کړی د دې مسلمانو د دې ډریورانو اواز اوچت که خامخا تا ته دې قسم یوسف جان بی قسم مې درله درکړو زړه مې جاړي بیا هم درته وایم چې دې وزیر اعلی ته ووایه چې دا ډریوران دې ته مه مجبوروه چې دا بیا په روډ کې ناست او د شپې شوکې کوي नाजरीन उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ थैंक्स फॉर वाचिंग